بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند ولید حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته عهده د مدینې د ګورنرۍ ورسپاري. دا یې ورته وایي چې جی زه د ګورنرۍ عهده نشه سپارلی، هغه زه نشه پاللی، ای د پر بل څوک وکسئ، ځکه چې اکثر ګورنرون چې کوم دي هغه د مسلمانو نه په زور باندې مړینه وخلي بیا تو خزانه ته جمع کوي. که وخل یې په دغه شرط یې وخله چې امو د طرفه نه تو ته د مسلمانو نه په زبردستي سره هېڅ شی نه میلاویږي. د مسلمانو نه زه املاکي نه نشه غصب کولی، نه د مسلمانو نه پیسې په زور باندې وړای شي بیا زه تو ته درکوم. ده ورته وویلل چې او عمر بن عبدالعزیزه، تو د طرفه نه د یوه انا نه رو درېمي، صرف یوه انا، خو لیکن ته د عهده در سمبول که. قدرمند عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په دې شرط باندې دا عهده وخیستله. مسجد نبوي ته رودرېمي د مدینې منورې علما کرام ته وایي چې د خدای واسطه درکوو، قسم درکوو چې په موږ څه قسم غلطي وینې، په موږ څه قسم کمای وینې د خپل عوامو د مسلمانو یا د ذمي کافرې په باره کښې مو ته ښه زړور وایي. که نه وي د آخرت په ورځ باندې مطلب دا دی چې واتو بیا زه په توس باندې حجت پیش کوو چې مو دې ته ویلي دي خو لیکن دی د مو ته روښوي نه دي. قدرمند دا ته انصاف یایي، دا ته عدل یایي، دا ته د مسلمانو همدردي، دا ته د خپل عوامو محبت یایي چې د مدینې منورې علما ته درېمي چې علما کرام تو سب مو باندې نظر سوته داس نه چې مونه بې انصافي وشي. قدرمند الله پاک جل جلاله د میشتو څخه صاحب اقتدار طبقاته ده، الله جل شانه د خپل عوامو سره د حسن سلوک توفیق ور نصیب کو. وما علینا الا البلاغ.